ما معززو ډېرې بابرکته مبارک شپې ورځې دي او ډېره مبارکه میاشت د رجب المرجب راختلې ده. رجب په عربي زبان کې بزرګۍ ته ویل کېږي او ما د قرآن عظیم الشان یو آیات کریمه ستاسو په درانه حضور کې وړاندې که قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی په سورة التوبه کې فرمایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، بشکا د میاشتو د اشمار پنځ د الٰه العالمین باندې د الٰه العالمین په کتاب کې دا 12 میاشتې دي. څو میاشتې دي؟ 12 میاشتې دي. بیا په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې داسې دي چې دا د الله تبارک و تعالی په نسبت باندې د حرمت والا میاشتې دي. د الله تبارک و تعالی په نسبت باندې دا 4 میاشتې د عزت والا میاشتې دي، د بزرګۍ والا میاشتې دي. او په دې میاشتو کې امت مسلمه ته او مسلمان ته دا امر دی، دا ورته تعلیم دی چې د دغه میاشتو به عزت کوي، د دغه میاشتو به تکریم کوي، دې کې به قتل او قتال نه کوي، دې کې به د ګناه نه ځان ساتي. ځکه په دغه ایامو کې، په دغه شپو ورځو کې، په دغه میاشتو کې یو انسان که همداسې یو ګناه کوي یا یو عمل کوي یا یو نیکی کوي نو د هغې معلوم ثواب وي. که یو ګناه کوي په عام ورځو کې نو دا یو ګناه ورته په یوه ګناه باندې په عمل نامه کې لیکل کېږي. خو که یو انسان په دغې میاشتو کې چې کومې میاشتې د عزت او د عظمت والا میاشتې دي، خدا نه خواسته په دې کې یو انسان یو ګناه وکړي یا د الله تبارک و تعالی یو نافرمانی وکړي نو الله تبارک و تعالی به ولدا یو ګناه بیا یو په ډبل باندې لیکي. نو ځکه الله تبارک و تعالی اول نه تا وارننګ درته درکوي، خبرداری درته درکوي چې ګورې دا د عزت والا میاشتې دي، دا د تکریم والا میاشتې دي. په دې کې به د ګناه نه ځان ساتې، بلکې په دې کې به نیک اعمال چې څومره ستا د وسه کېږي دا به ته په دې کې کوې. ځکه که عام ورځو کې که ته نیک عمل وکړې نو د هغې به یو درته په لسه میلاویږي، خو لیکن په دې ایامو کې که ته یو نیک عمل وکړې نو دا به الله تبارک و تعالی تعالی په څو چنده باندې قبلۍ او اجر او ثواب به درته درکوي. سبحان الله ووایه. الله تبارک و تعالی چې دا څومره میاشتې پیدا کړي دي، دا څومره ورځې پیدا کړي دي، څومره میاشتې پیدا کړي دي، د الله تبارک و تعالی داسې یو نظام دی، داسې یو طرز او طریقه دی چې د دې هرې ورځې د دې هرې شپې په شا باندې یو رکن، یو عظیمه کارنامه، یو عظیمه واقعي فلسفه به خامخا موجود وي. دا به موږ او تاسو ذهن جوړو چې الله تبارک و تعالی دا څومره میاشتې پیدا کړي دي یا دا څومره ورځې پیدا کړي دي، د دې په شا باندې به خامخا د الله تبارک و تعالی د یو عظیم رکن یا د یو عظیم فلسفي یا د یو عظیم واقعي هغه رکن به موجود وي تینا خامخا. لکه څنګه لکه داسې الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو د ورځې د جمعې ته د عزت په نظر ورته ګورو که نه ګورو؟ ګورو ورته که نه؟ د عزت په نظر ورته ګورو، په درنه ورته ګورو، د دې خیال ساتو. حالانکه هغه بله خبره ده چې په دې کې قرآن عظیم الشان کې الله تبارک و تعالی موږ ته امر کړی دی، خو لیکن د بچي او د معصوم د مشر د کشر د زنانه د نارینه په ذهن کې دا خبره پرته ده چې دا ورځ د عظمت والا ورځ ده، دا ورځ د عزت والا ورځ ده، خو موږ ته پته نشته دی چې د دې علت څه شی دی، د دې مین ریزن څه شی دی چې د ورځې ته موږ د عزت په نظر باندې ګورو. په حدیثو کې ذکر راغلی دی، د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي ورځې د جمعې ته چې موږ عزت ورکړی دی یا ورته سید الایام ورته ویل کېږي، په دې اساس او بنیاد ورته ویل کېږي چې فیه ولد آدم، په دې ورځ باندې آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام پیدا کړی دی الله تبارک وتعالی. ټول وایي سبحان الله. ځکه مؤمن مسلمان د دې ورځې عزت کوي، تکریم یې کوي، ځکه په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی یو خپل پیغمبر جلیل القدر پیغمبر چې ابوالبشر خطاب ورته ورکړی شوی دی آدم علیه الصلاة والسلام په دې ورځ باندې پیدا شوی دی. ځکه مسلمان د دې څه کوي؟ عزت کوي، تکریم یې کوي، په دې باندې دا عبادت خیال ساتي.
دغه شان میاشت رمضان المبارک د عزت والا میاشت تک میاشت نه د جواب راکې راته د کنه میاشت د عزت والا ولی د عزت والا میاشت تا قارین پکې لګیا وی قران یادی ولی په روزه کې به قران عظیم الشان په تراو کې وای عالم هم پکې لګی په دې ورځو کې د تفسیر قران درس ورکې خپل طلاب وتا دغه شان هر انسان کټول مرم اچھا خبره یو ځای بل ځای ګرځي خدا میاشت رمضان مبارک تخپل کور تزان را رسي تخپل کور د خپل بچو سره د میاشت تیری ولی منتدا علم نشته ځکه د دې علت الله تبارک وتعالى قران عظیم الشان کې ذکر کړی دی رب لا یزال فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القران په دې میاشت کې الله تبارک وتعالى خپل قران منزل نازل کړی دی قران عظیم الشان په دې میاشتو کې نازل شوی دی ځکه مؤمن مسلمان د رمضان المبارک څخه کوي عزت یې کوي تکریم یې کوي بل پدې کې ان انزلناه فی لیلۃ القدر دې کې الله تبارک وتعالى په اخرنه عشره کې په تا خوشبو کې الله تبارک وتعالى یو شپه داسې پیدا کړې ده چې په هغه باندې مؤمن مسلمان عبادت کوي الله تبارک وتعالى ورته د زرو کالو د عبادت ثواب ورته ورکوي ځکه مؤمن مسلمان د رمضان المبارک عزت کوي لږ ورپسې مخکې نورم لال شاه دینه پس بیا د حج ایام راځي سرازي د حج ورځ شپې راځي یو معلومه ورځ راځي اوس دا ورځ دی ورځو کې کوم یو کس لاړ شي عربو ته چې وایي چې زه حج کوم نو دا حج به قبول شي نه دا یو عام یو سپیسیفیک ورځ معلومه ده یو خاص ورځ معلومه ده په هغه ایامو کې به تل تزي هغه ارکان مخصوصه به تل ادا کې نو ال بچ کم دی ته د حج هغه مقام او منصب الله تبارک وتعالى ته درکې دغه نهم او د لسمې ذل حجې مونږ ولې عزت کو دغه دوه شپو دغه دوه ورځو عزت مونږ ولې کو ځکه کو چې په دغه شپو کې د یو عظیم واقعي ذکر دی پکې الله تبارک وتعالى د خپل یو عظیم پیغمبر چې ابراهیم علیه السلام مبارک ته دغه یو فعل په دغه شپو ورځو کې کړی دی او الله تبارک وتعالى تاغه خوخ ګرځیدل دي نو مسلمانانو باندې دغه شپې ورځ د عبادت ګرځولې دي چې په دې شپو کې خپل عبادت کوي ډېر خلک پکې روزي نیسي عبادت کې صدقات او خیراتونه پکې کوي ولې دا ورځ د عظمت او د عزت ورځ دي نور مخکې نظم دغه شانتي مونږ لږ ورپسې چې مخکې لاړ شي بیا د ربیع الاول شریف راشي ربیع الاول شریف راشي دولسم ربیع الاول چې راشي مؤمن مسلمان بیا دغه عزت کوي تاسو ته ډېر علم هم دغه خبرې نه ډېر مسلمانان د دې نه بنا واقف دا خبر په دې منبر باندې مانه مخکې چانی کړي مونږ تاسو دا جمعې عزت کو کنه کو आवाज شوق سره راکوي کو کنه کو عزت کو د رمضان مبارک عزت کو کنه کو ختم پکې د تراویح کې کو کنه کو پکې قران عظیم الشان پکې قاری سے پتر تراو کې وای کنه وای پکې بیا چې کله ختمو کې په جمعات کې بیا ډیکوریشن وغیرہ کو کنه کو کنه بیا دغه شان چې کم دی ورپسې بیا حج ایام راشي پاغي کې مونږ ټول مسلمان چې کله حج راشي چې واپس راځي خلک ورته ایرپورټ ته ورځي کنه ورځي ورته د خوشاله د پاره ورځي کنه ډېر عظیم کار کړی وي دغه شانته مونږ الحمدلله د اهل سنت والجماعت زمونږ د عقیده ده چې کله د ربیع الاول شریف د میاش راشي نو په دغه شپو کې الله تبارک وتعالى د چا د مخ چې الله تبارک وتعالى د دنیا پیدا کړی ده د چا د مخ چې الله تبارک وتعالى د دنیا پیدا کړی ده د چا د مخ چې الله تبارک وتعالى د دنیا ته قران عظیم الشان نازل کړی دی دا هغه پر اتک باندې بیا مؤمنان مسلمانان خوشحالي کوي څه کوي خوشحالي کوي په بل شپه عیسوي کالو د عیسایانو کالو حالانکه زمون کال نو زمونږ کال ته اوس مدرسلور میاشتې پاتې دي بلکې درسلور نه پوره 15 میاشتې ورته پاتې دي دا اومه میاشت شروع ده مونږ پاغي باندې څومره د شپې چې کله را پاسې د مې کې چرته بیا څوک د ملکان خپل کې اخته شوی دي سار مې چې تاسو کا شاهد سم نوینا دا بیګا کال نوې کال شراغله دغه په خوشاله کې خلک خوشالیاں نه کوي نو افسوس دا دی چې کوم اسلامی کال دی پاغي باندې هیڅ څوک خوشحالي نه کوي خو چې کوم د انګريزانو کال دی پاغي باندې ټول لګیا دي خوشحالي کوي حالانکہ حضور علیہ السلام مبارک میں فرمائی من تشبہ بقوم فهو منهم کم خلق چې د چا سره مشابهت اختیار کا د کم قوم سره مشابهت اختیار کا یاد ساته پورس د قیامت په چا د چا سره مشابهت کړه دے پورس د قیامت په دا مؤمن مسلمان هم د هغه خلکو سره پاسيږي اوس کستا تعلق او ربط او نسبت دا د مسلمان سره یا د مسلمانې میاشت سره نو یاد ساته ته د مسلمانانو په جماعت کې پاسې او کستا د ربط او نسبت
دا د عیسایانو سره دا د یهودیانو سره دا د هندوانو سیکانو سره نو یاد ساته حضور می فرمایلی دي چې من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د چا سره مشابهت وکړي به په ورځ د قیامت باندې د هغه جماعت په ډله کې پاسي دغه خلک دي ته دا هار ور د پغاړه کې ورته ور مبارکي چې تاسو د خپل هار پغاړه کې واچوي چې د چا په کال باندې تاسو خوشحالي کوي یاد ساتي په ورځ د قیامت تم دغه خلکو په جماعت کې بیا پاسيږي حالانکه اسلامی کال ټول نه هیر دي اسلامی ورځ د ټول نه هیر دي خو لیکن چې کله د عیسویانو کوم ورځ راشي نو بیا هغه ته قسم قسم نمونه مونږ بیا ورکو او زمونږ مشران ډیر جلیل القدر عقل سلیم والا مشران خاوندان هغه په دې کې اختی بیا نو الله تبارک لنګ زمون ملک پاکستان بیا پټولو باندې کله چې ربیع الاول شریف میاش راشي نو پاغه میاش پادم خوشاله کوي الحمدلله رمضان المبارک دغه شانته نو خبر می عرض می دا کو زما معززو چې الله تبارک وتعالى دا څومره میاشت پیدا کړی دي دا څومره ورځې پیدا کړی دي د دې په شا باندې خامخا د یو عظیم رکن فلسفه موجوده وي نو مسلمانان بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر اتک باندې خوشالیانه کوي ځکه شاعر فرمای رحمان بابا کی صورت د محمد نه پیدا کړي برابر نو دا دنیا نو بل شاعر فرمای اخ تپور ترنائی د استاد حسن په هر گل کې صفائی د استاد حسن الله تبارک وتعالى کې دی دنیا ته زینت او خایس ور کړی دی او په خاطر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ور کړی دی نمونږ ځکه د ربیع الاول شریف د 12 ربیع الاول خیال ساتو عزت وکړو نو دغه میاس چې کوم شروع شوی دا د رجب المرجب نو دام ډیره د عظمت او د بزرګۍ والا میاش تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قرآن عظیم الشان آیات مبارک مستاوس په حضور کې وړاندې کړ په قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالى اجمالا ذکر کړی دی چې دا میاش ته پنځلور میاش ته دا د عظمت او د حرمت او د عزت والا میاش دی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هغه تفصیل مونږ ته په خپل حدیثو کې کړی دی ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي وی بشکا سلور میاشت دا د عزت او د عظمت والا میاشت دي اولنې میاشت دا د ذوالقعدې میاشت دویمه میاشت دا د ذوالحجې میاشت چې حج ایام پکې راځي دریم نمبر میاشت د محرم میاشت سم میاشت د محرم الحرام میاشت او سلورم نمبر میاش اغا په مابین د جمادی الثانی او د شعبان کې د چاغه رجب دا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې کم یو انسان انس ابن مالک نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی چې کم یو انسان د رجب په میاش کې روزه ونیسي یو روزه ونیسي الله تبارک وتعالى به دغه انسان په جنت کې یو نهر دی هغه ته ویل کېږي رجب څورته ویل کېږي رجب د رجب په میاش کې چې کم انسان یو روزه ونیسي الله تبارک وتعالى به په جنت کې دغه انسان باندې د دې رجب د دې نهر نبا د باندې جامونه نوش کی شراب به اوس کول کی څوک چې په دې میاش کې یو روزه ونیسي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالى فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ یعنی په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوئ علامه جلال الدین سیوطی په تفسیر جلالین کې د دې خبرې وضاحت کوي د دې ګناه نه مراد د دې ظلم نه مراد دا دی چې په دې میاشتو کې تاسو ګناه مکوئ په دې بابرکت میاشتو کې چې د رجب میاشت ذوالحجه ذوالقعده محرم میاشت په دې میاشتو کې تاسو ګناه مکوئ ځکه دې کې چې ته یو ګناه کې دا ګناه درته یو په ډبل باندې په عمل نامه کې لیکل کېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک له ورځ یو صحابي راغی ابو داود شریف کې دا حدیث ذکر دی د باهلی د قبیلې نه ورله یو صحابي راغی ورته فرمای ورسره کېناست سخت ساعت ورسره تیر کا بیا ته نه لاړ خپل کلی خپل علاقې ته نه لاړ یو کال بعد بیا دا صحابي د الله تبارک وتعالى محبوب رسول صلی الله علیه و آله وسلم دربار رسالت ترا حاضر شو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راغی مبارک ته فرمایي وی اے د الله رسول ته ما پیژنې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عربي فرمایي کوم چې یو کال مخکې راغلو وی اے د الله رسول ته ما پیژنې وی مبارک ورته فرمایي من انت ته څوک زه خو تا نه پیژنم دی ورته فرمایي دا کس ډیر خوبصورت انسان او ډیر بهترین او الله تبارک وتعالى ورته ډیر حسن ورکړي چې کله دی راغی مبارک ته فرمایي کال پس چې راغی نو دا رنګ یې بدل شوی د خیالو چې څنګه ما مبارک وویني نو ما به ډایرکټ وپیژني
خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اون پیجند دی ورته عرض کی وی یا رسول الله ته ما نه پیژنې مبارک ورته فرمای من انت زه خو تا نه پیژنم ته څوک دی ورته عرض کی وی اې د الله رسول زه هغه شخصیت یم چې کوم یو کال وړاندې ستا دربار ته راغلی وم وی ښه ته هغه وی ستا په دې هیئت باندې څه شوي دي ستا د شکل باندې څه شوي دي وی تا خو بیخي دا رنګ دی بدل شوی دی دی مبارک ورته فرمای دا صحابي وی چې څنګه تا سره مې ناسته وکړله او ستا په مجلس کې ما ناسته وکړله یو کال وړاندې او ستا د دربار نه څنګه خپل کلي ته لاړم او خپل کلي ته ورسېدم نو بس ما په خپل ځان باندې دا لازم کړل چې زه به یو رزم چې کم دی کوجه ونې نیسم هر روزانه به زه روژه نیسم وی د شپې به مې خوراک کو او د ورځې به مې شوق سره ووایه د ورځې به مې روژه نیوله د شپې به مې خوراک کو د ورځې به مې روژه نیوله بعضې خلک دا ډېره شیخي کوي ډېره شیخي ښه نه ده ښه که نه حضور علیه السلام مبارک فرمایي وي په خپل ځان باندې به ظلم نه کې ان النفس علیک حق د دې نفس په تا باندې حق دی دې تا نه خوراک غواړي دې تا نه څښاک غواړي دله به ته ورکې ده ته چې اوس خوراک څښاک پرېږدې نو ته به عبادت بیا خورې وکړي په ځان باندې به ظلم نه کوي ښه بعضې خلک ډېره شیخي کوي په دې کې دومره شیخي نه ده پکار په خبر باندې پوهېږې مبارک علیه السلام ورته وفرمیل مبارک ورته فرموي دا په ځان دې ولې دومره ظلم کړی دی لما عذبت نفسک د خپل ځان د خپل نفس نه دی ولې دومره عذاب دی ولې د خپل نفس له ورکړی دی وی روجې منی سره روجې پرېږده مبارک منع که وی ښه نو وي څه به کوم وي صرف دومره کوه چې هره میاشت کې یوه روجه نیسه هره میاشت کې یوه روجه نیسه دی ورته فرموي د الله رسول زه ډېر قوي یم ډېر طاقتور یم ما ته لږ زیات امر وکړه وي ښه چې طاقتور یې قوي نو په میاشت کې 2 روجې نیسه میاشت چې راخیږي نو په میاشت کې 2 روجې نیسه هره میاشت کې 2 روجې نیسه دی ورته بیا عرض کوي د الله رسوله ټیم لږ دی د الله رسول وی زه ډېر زیات قوي یم ډېر پهلوان یم وي ما ته لږ نورم امر وکړه مبارک ورته فرمایي ښه وي چې ډېر قوي نو په هره میاشت کې 3 روجې نیسه 14 14 15 ایام بید ورته ویل کېږي دا مبارک هم نیولې وي هره میاشت کې 3 روجې نیسه بیا مبارک ته فرمایي چې د الله رسوله لږ نورم راته امر وکړه چې زه لږ نورم روجې نیسم زه ډېر زیات قوي مبارک ورته وفرمایل وی ثم الحرم چې کلم د حرمت میاش راځي نو په هغې کې روژه نیسه چې کلم د حرمت میاش راځي نو مبارک ورته امر وکړي چې حرمت میاشت ته دا ده چې یو ذوالحجه ده چې کله د ذوالحجې میاشت راله په هغې کې روژه نیسه چې کله بیا د ذوالحجې ذوالقعدې میاشت راشي په هغې کې روژه نیسه کله چې د محرم الحرام دا میاشت روخي چې په هغې کې روژه نیسه او کله چې د رجب دا میاشت راشي نو په هغې کې روژه نیسه ځکه حضور علیه السلام مبارک فرمایي 15 شپې داسې دي په کال کې چې په دې شپو کې یو انسان یوه دعا هم کوي الله تبارک وتعالی دا دعا نه رد کوي الله تبارک وتعالی دا دعا نه رد کوي یوه شپه داسې ده چې په هغې کې الله تبارک وتعالی داسې پیدا کړی ده چې یو مؤمن مسلمان په هغې کې پاسي عبادت پکې وکړي ریاضت پکې وکړي بیا پکې دعاګانې وکړي الله تبارک وتعالی دغه انسان دا دعا نه رد کوي مبارک ورته وفرمیل هغه د رجب دا چې کومه میاشت اوس راختلې ده دا کوم ایام شروع دي د دې په اولنۍ شپه باندې چې کوم یو انسان یا په هره شپه کې کوم انسان را پاسي او عبادت وکړي او بیا دعا وکړي نو الله تبارک وتعالی دعا قبلوي دویمه شپه هغه د جمعې شپه ده په هفته کې هره شپه داسې راځي چې هغه د جمعې شپه وي چې په هغې باندې یو انسان وي دعا کوي الله تبارک وتعالی دغه انسان دا دعا نه رد کوي بلکې قبلوي یې ورله او درېیمه شپه غالبا د دغه یاده کړه د وړوکي اختر شپه یاده کړه او څلورم نمبر دغه اختر شپه یاده کړه چې په دې شپو کې څوک هم الله تبارک وتعالی نه سوال کوي الله جل وعلا شانه دغه انسان دا دعا رد کوي نه رد کوي بلکې قبلوي یې الله تبارک وتعالی دې زمونږ او ستاسو نیک اعمال عبادات په نصیب کې وګرځي ما ویل زه به هغه بقایه تاریخ چې کوم دی هغه به زه بیان کړم خو لیکن هره میاشت چې راځي د دې هغه فضیلت هغه مقام او مرتبه دا بیانول پکار وي مختصر شانتي فضیلت می درته د دې میاشتې بیان کا هر مؤمن مسلمان له پکار داري چې کم از کم په هر شپه عبادت پکار دی هر وخت عبادت پکار دی خو لیکن چې کله بیا داسې مبارک شپې راشي مبارک ایام راشي جمعې شپه راشي جمعې ورځ راشي اختر شپې راشي رمضان المبارک راشي داسې نور شپې راشي 15 یو شپه د 15 د شعبان هم ده 15 پکې دار چې په هغې شپه باندې 15 د شعبان به دا مشران به پیژني 15 د شعبان چې ورته ویل کېږي دې نه میاشت نه بعد را روانه ده په هغې کې چې کوم یو انسان عبادت وکړي د شپې عبادت وکړي په سبا روژه ونیسي الله تبارک وتعالی د را روان کال تمام ګناهونه ورته معاف کوي
نو دا شپو باندې پیژندل پکار دی، په دې کې بیا شپې رونول پکار دی، عبادت مناسک پکې پکار دی. ځکه یوه نیکي په ورځ د قیامت باندې به یو انسان داسې چې هر څه به برابر وي، صرف د یوې نیکۍ کمی به د سره د یوې نیکۍ یو نیکي کمی به د سره وي. دې به د محشر په میدان کې ګرځي، سوال به کوي، کله به چاته سوال کوي، کله به چاته سوال کوي چې زما عملنامه برابر ده خو یوه نیکي کمه ده، یوه نیکي ما ته راکړه چې زه په جنت ته لاړ شم. نو دې به په دې محشر په میدان کې ګرځي خو څوک په دته یوه نیکي نه ورکوي، یو نیکي به دته نه ورکوي. نو دا نیکۍ دا چې زیاتېږي دا په داسې اعمالو باندې زیاتېږي، دا چې دلته ته وکړي بیا هلته تا ته د دې ما قدر او عزت تا ته معلومیږي چې د څومره قدر دی. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو له د نیک عمل د عبادت کولو توفیق را عطا کړي.